عالم چرته مسله کړې ده هغه عالم خلقو دومره بدنام کړو دومره بدنام کړ الله مو دې معاف کړي اصل کې د مسلې نه خبر نه وي بېګا ما ته یو کس هغه موبایل کې کلیپ راوړه ما ته وي مولي صاحب تا ته وګوره دا څه وایي هغه یو مسله کړې ده مسلې ته غوږ کېدی هغه دا مسله کړې چې کله په جومات کې جمع وشوه نو بیا مونځ کم ځای کې بهتر دی نو هغه عالم فرمایي بیا تا دپاره مونځ دا بهتر دی چې کور کې وکړه بیا جومات ته مه راځه چې راخوشئ امام به ګیر بند کړي دا به ګیر ډزئ یا به بمبو ته ناست یا به بیجري نه یرې پکې مولي صاحب ولګوه نو چې تا نه جمع وشوه کور کې مونځ وکړه تا له بیا بهتره دا ده حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک یې داسې دی یو ځل نبي علیه السلام او صحابه یو څو صحابه ورسره د مدینې مبارک اطرافو ته وتیو چې راغله جمع ترې شوې وه نبي علیه السلام مسجد نبوي کې نه دوباره بهر راووت او صحابه یې ځان سره کړه او یو کور ته لاړه هلته یې جمع ورکړه هلته یې جمع ورکړه اوس دلته دوه مسایل یاد ساته مسلمانه دا د امام صاحب رحمه الله مسلک دی مسلک د امام شافعي رحمه الله دی امام شافعي رحمه الله فرمایي چې بغیر د جمع نه مونځ نه کیږي یو دوه کسان راشي او دلته ودرېږي او ځان ته جمع کوي او تا ته پته ده چې دا یا اهل حدیث رور دی یا شفیع مسلک دی یا امام احمد بن حنبل رحمه الله په مسلک دی جمع کوي پرېږدې ده بیا یې مه رټه که ستا د مسلک وي ویې رټه وایي به ته وایې چې دا څنګه دا یاد وساتئ دا اختلافات صرف زمونږ په دې ملک کې که الله پاک وله خیر وکړي دا د دوه ورځو مفتیان الله ختم کړي دا د دوه ورځو مفتیان دي که نه الله مو دې ټول فساد دی جوړ کړی